والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب العلم. اول د کتاب العلم. اول د مناسبت د کتاب العلم د کتاب القضاء سره ده. په کتاب القضاء کې ویل چې قاضیان څو قسم دي؟ درې. قاضیان څو قسم دي؟ درې. واحد فی الجنة و اثنان فی النار. یو جنت تدی دو جهنم تدی. کوم یو؟ اذا قضى القاضي لأن يصيب الحق الى صاحب الحق. د دینه معلومیږي اهمیت د علم. د دینه څه معلومیږي؟ ان يصيب الحق، چې حق صاحب حق ته رسي. د دینه اهمیت د علم معلومیږي. د دینه ضرورت د چا؟ د علم معلومیږي. نو ځکه کتاب القضاء پسې ودلته کتاب العلم سکړ دا ذکر شوا. ویا وبه قال حدثنا مسدد ومسهل قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت ابراهيم بن رجاء بن حبيب يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن يمين قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله عنه وهو في مسجد دمشق فجاءه فقال يا ابا الدرداء جئت من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث فسود حديث باندې راغلی. ویا قال علي انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجت لحاجت نمراغ دی حاجت د پارا ما سوال دینا، یعنی ما جیتو نی مراغله شام ته د حاجت اخرى د پارا غیر د دین چې تعالی د حدیث اورما به تحدیث ابو دردا چې کوم بیان کا هغه احتمال لري دا مطلوب د رجل دا بعینی هم د غسړې ته نه مرادو. یا ابو دردا د حدیث بیان کا دي سړی ته یا نسائی سائل دي مشکور عند الله دا. نو دی وجن استاد دا مهنت کوشش د الله په دربار کې قبول دی. بالکل د حدیث د ته بیانو ما غدا دی. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما. او علم نه مراد ګور علم د قران دی، علم د سنت دی، علم فقه نه مراد دا نور علوم دي تکسب چې نو ویل کیږي. دي تکسب ویل کیږي. يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه. سلك الله به دلتا دا ضمیر مجروف به کی راجی دے چاہتا منتا. سلک اللہ به پدی من بانے دا بعد تعدیت دا پارا دا سمانا جعلہ سالکا. اللہ تبارک و تعالی بدا روان کی توفیق و اللہ ورکی دا بروان چی پلارد جنت باندے. یا دا ضمیر عائد دے علم تا دا بعد سببت دا پارا دا. سلک پمانا دا سہل سر دے عائد دا من محضوب دے. مانا سہل اللہ لہو بسبب العلم طریقا من طرق الجنہ. اللہ بورت آسان کی پا سبب دا علم بانے لارد چاند جنتنا. صراحتاً قرآن حقی احادیث کے کہ فی سبیل اللہ ذکر راغل دا علم راغل دے. من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجعا. دا علم بارک راغل کہ دا فی سبیل اللہ دے. دا سنگا دے فی سبیل اللہ دے. دا دین ما سوا سمرد دین کار دی اگر طول پا فی سبیل اللہ کے داخل دے. گورا فی سبیل اللہ کے داخل دے. علمم داخل دے، حجم داخل دے، عمرم داخل دا، تبلیغم پا کے داخل دے. دا ټول پکې داخل دي. صراحتاً سوق دا نشي ثابت له حدیثو کې چې سوق تبلیغ د پاره او وتدا فی سبیل الله ده. دا سوق نشي ثابت وله او فی سبیل الله کې دا داخل دی. ګورا څنګه دی داخل دی. صراحتاً د جهاد د علم حج او د عمره د دې چې جنو صراحتاً احادیثو کې ذکر راغله دي. حکم چې جنو د عام دی. وایا وإن الملائکه تضع أجنحتها لطالب ذکر دا وی ملائکی چې کوم دی لتضع اجنحتها وړي وذر خپل حقیقتا یا مجازا لپاره د رضا د طالب د علم د پاره. طلب د علم د پاره دا غیر رضا د پاره وړي څو وړي وذر یا خود یو معنا دارا دا ملائکی تواضع کی خشوع کی تعظیما لحقه دا توقیر د علم کوي. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت توقیر د طالب العلم کوي. مستب خلق باندې افسوس دی هغه د معمولی د مفاد دنیا د پاره علم طلب د علم علماء چې څومره خبرې هغه لګیاو. شاه ولی الله رحم الله وی بیا څوک چې د علماء په سیغږیږي بیا د مرګ نو وروسته به الله دغه مخ د قبله نه ګرځي. بیا که څوک وی چې ماته ثابت کوي زه عملاً ورته خودلې شم عملاً خودلې شم چې د دې مخ په ګرځي. دا خلق جهالت ده.
د خلکو نه بویدا علما او صدیقي ملائکی وزر غړي او یا دوی معنا وزن جناح داده چې دی کف عن الطيران کوي نازلېږي د علم سواله درې معنا داده دا وزر غړیا دا طالب العلم خپل مقصد ته توفیق ورته ورکی دا رسي چبل سره راځي مردان ورته صاحب وسو نو وخراله هغه په در 15 پاو کې ونی مګنډه کې طالب ته تو سو نو وخراله و درې پاو کې درې پاو طالب چې په سیاکل سور شي لکه امی چې په مرسیاکل سوري طالب چې په مرسیاکل سوري لکه چې دنو چوکا باندې طالب چې د سلکه په مرسیاکل چې سوري امی سړی عوامي سړی چې په مرسیاکلی نو طالب داسي مرسیاکل باندې لکه جاز کې چې سوري سګي جاز کې چې سوري داسي درې معنا معونت آسان والے دي تسایا طلب د علم کی معونت امداد کی آسان کوي ورتا زکای آسان کوي 10 روپۍ د نسوارو نه او علم ناس ته طلب د علم ورته آسان ده او نور داون سوچ فکر نه کوي چې پیسې نشتا دنیا نشتا دولت نشتا ګټه نشتا وړو کې معشوم دي معمولی هغه دکاندار دې دکان دې همیشه د پاره جبې د پیسو نه ډګلې ما سره 1 روپۍ 15 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ نشتا دا سوچونه فکرونه نه کوي دا معونت امداد رب العالمین کې په واسطه د ملائکو باندې سالورم یا وزر اجنه دا پنی د مجالس د علماء باندې چې ملائکه را دي اجنه را ټول کې نو تر کو تیرانو کې او یا مراد دار دی باندې سورې یحیی ابن ساجی زکریا ابن یحیی ساجی رحم الله وای موږ د بصری په یو لار کې روان بعض محدثین د تلو موږ چانا کتلو لکه نا وخت موږ سره یو سړیو ګډ وډو هغه دا ویلې ارفعوا ارجلکم اجنحه الملائکه په خې پورته کوي د ملائکو وزرونه مانته مسخره وکړي چې تاسو وی چې طالب ته ملائکی وزرونه غوړي منډه مو هي چې ملائکی وزرونه مان نشي زکریا نے ہے ساجی وی فما زال فی موضعه حتى جفت رجلاه وسقطا اما غذې کې ولالو دا په خې وچ شوي زی په ذرا وګورل دی په دې ورا پریوته ځکه استهزاء کوي معنا دارا چې الله تبارک وتعالى دا چې دنو د دې معونت کې د دې امداد کې په مختلف طرق باندې وان العالم عالم استغفر من في السماوات والارض عالم د لپاره مغفرت غواړي هغه چې اسمانونو کې دې زمکه کې حد والحيتان في جو في الماء کبان په جوړو کې هغه ورته غواړي مغفرت غواړي کبان ولی اسمان زمکه کې جاوي کملای دنیا بني کملای دنیا بني کبان وای کملا موجود وي دنیا وای کملا نه دنیا بني ځکه ملا چې ملا هغه وخت کې قیامت ناراضي چې محدث مکه باندې الله الله وین کوي دا الله الله سوخي دا ورته ملاخي دا ورته سوخي دا عالم خي دا ملاخي کملا نوي قیامت برادي چې ترسو ملاوي نو قیامت با ناراضي کبان دا غواړي چې الله محدث مکه نه مليان لرنه کې کمليان لاله قیامت راضي من بم پکې درش هغه مغفرت مو وای وإن قد العالم العالم كما قال الذي على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا علماء وارثان د انبیاء او د انبیاء لم يورثوا دینار او درهم دینار او نه درهم په میراث باندې پرې خیره ورثوا العلم دی میراث علم پرې خیمان اخذوا علم اخذ بحد وافر دی اخذ لوکړه په حیثیت تام باندې حیثیت کثیر باندې یہ کی اشاره دا رضالت د دنیا تھا ندی د دنیا نا انبیاء په قدر ضرورت باندې پورا کړی دا ندی کې مبالغه د په تنظیمانه اشاره دی ته د انبیاء علی السلام کمال توکل فلا تبارک وتعالى باندې په خپل نفس کې پاولات کې او دې کې شعار د پدی باندې چې طلب د دنیا دا د ورث علماء ورثون نه ده اعتراض کوي دي کې بعد انبیاء باندې دکا بعد انبیاء غنیانو مالدارانو لکه سلیمان علیہ السلام داوود علیہ السلام موږ مراد ده چې دې میراث نه پرې خپل اولاد او ازواج د پاره میراث پرې نه حضرت ابو هريره یو ورځ مدینه منوره بازار کې روان دي داخل په تجارتونو کې مصروف وو چا یو سیس خرڅول چا بل سیز ابو هريره ورته انتم ها هنا وميراث رسول الله صلی الله علیه وسلم يقسم في المسجد تاسو بازار کې د نبی له سلام میراث جمعه کې تقسیمېږي دا ټول خلق غر وهل چاته جمعه تمن نکړه جلال ابو هريره شاته روان
جماعت لاړ ګوري یو ځکه قران کریم دی بل ځکه ذکر دی مجلس د علم دی څوک حفظ کوي څوک ناظر وي څوک علم زکوي نو کله خل واپس شو ابو هريره مخه تراغ و اين يا ابا هرما قلت يا ابا هريره دا څه شری دلته میراث د تقسیمېږي دلته مجلس د علم دی د ذکر دی قران کریم دی علم دی حلال او حرام خلص د کیا ابو هريره وته هذا میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علی السلام میراث دی چې تقسیمېږي په مابین د ورثو کې وليس موارثه دنیاکم د نبی له سلام میراث هغه دنیا نه د چې بازار کې تاسو پکې اخته یې من دغه وراثت دی وایا وبه قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا ابي قال ابي شعيب بن شيبه فحدثني به عن عثمان بن ابي سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد بن الله عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يسوق طريقا يدعو به علما الا سهل الله له من طريقا الى الجنه ومن ابدا به هغه چوکي سوال وکړي باندې عمله عمل سید دی لم يسرع به نسبه نزدې بنشي چالاکی بونی کی په دی باندې نسب دا بنزدې نشي په علود نسب باندې الله تبارک وتعالى تا معنا دارا چې چا ورسته کدی لر عمل صحیح تفریط وک په عمل صالح کې په آخرت کې دي ته شرافت د نسب چې د نو پایده نه رسیا فائدہ ورته نه ملاوي باو دې په بیان روایت د حدیث د اهل کتابو د اغي روایت چې په صحیح سند باندې ثابت وي نو ته اغي بیان کولای شي وایا یو سړی يهودي هغه تیر شو په جنازه باندې فقال يهودي ولي النبي عليه السلام هل تتكلم دا جنازه خبرې کولې شي کنه نبی عليه السلام الله اعلم الله پېږي احتمال لري چې نبی عليه الصلاه والسلام توقف کو مخکې لدینه چې ته علم نو په سوال د ملکانو باندې په قبر کې یا توقف کو په خصوصیت د میت کې دغه يهودي هغه دا خبره په حق د يهودي کې تاسو کو نبی اسلام دې کې توقف وایا انها تتكلم خیدا خبره ده کوړه دې په خپل کتاب کې لیدلو چې ان الميت يتكلم چې مړ خبره کولې شي وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الله بالله ولا تصدقوا ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله ورسوله فإن كان باطلا تصدقوا وإن كان حسنا تكذبوه قال حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا ابي زناد عن ابي خالد بن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت له كتاب يهودا وقال اني والله ما امر يهودا على كتاب فدعوته ولم يمر لي الا نصف شهر حتى حسبته وكنت اكتب له اذا النبي صلى الله عليه وسلم چې ما ذپ امن غنم يهود په خپل کتابانه يهود په خپل کتاب زه مطمئن نیما چې زما کاتب يهودي وي د التباس رانه ولي خلد رانه ولي په کتاب باندې نو دې خیانت پدې کې ما به یو شی نیولي وولي کی او یا باندې لیکي هغه شی چې زویما نبی زید ابن ثابت ته نبی رسول الله امر کو بلا خط زدک کتابت زدک هغه کتابت زدک معلومیږي دا چې ستا کاتب چې کوم دی او امین سړی وي اذا كتب چکل لیکل کوي نو دی وجنا یعنی املا به نبی رسول الله سلام کوله اذا كتب اقرا له اذا كتب الیه چکل به نبی رسول الله سلام ته دی يهودو راغه خط راغه ما به اغل استل پیغمبر علیہ السلام ته فكنت اكتب له نبی اذا كتب چکل به لیکل کوله یعنی املا به نبی رسول الله فاكتب له ما نبی رسول الله ته لیکل کوله چکل به يهودو نه کاغذ راغه ما به پیغمبر اسلام ته لوستل چې دا شی لیکل وایا کتابت العلم کتابت د چا د علم نو معنا دا چې د اثار نه دا معلومي چې د نبی له سلام په زمانہ کې په عصر د صحابه کې کبار تابعینو کې دا علم احادیث دا مدون نو په جوامع کې مرتب نو
او د دوه وجنه دا مدون او مرتب نو یو د دې وجنه په ابتدا کې نبی رسول الله سلام منع کړي ود دینا لکه امام مسلم رحم الله حدیث دی نبی له سلام بیردلا چې دلته بعد د قران کریم سره د احادیث خلط نشي اختلاط رہی شي صحابه کرام دا پته نه لګيږي چې دا قران کریم دی او کدا د نبی له سلام احادیث دویم د دې وجنه هغه حافظي ډېر مضبوطی وي حافظي مضبوطی یادول اکثر صحابه کرام په کتابت باندې نه پیدا به د تابعین په اخر زمانہ کې تدوین د اثار راغی تبیب د اخبار راغی علما په امصار کې دا فارشو مبتدعين ډیر شو خوارج روافض قدریا جبریا دا فرقې پیدا شي مرجئه مشبهه دا پیدا شي فرق مبتدعه نو بیا دی ویریدله چې دی په دین کې تحریف ونکي په دین کې تغییر ونکي هغه د وجنه به امر وکړه چې د نبی رسول الله احادیث کې مدون شي وبه قال حدثنا مسلم وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن الله بن احمد بن الوليد بن عبد الله بن يوسف بن مهر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنت اطلب الذي اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبميته فنهتني قريش وقال وقفوا فنهتني من جمال قريش وقال لي قريش ويلي اتكتب حمد الاستفهام انكارلا اي تلك هر يوم شيء تواور حال دار ورسول فشروا يتكلم في الارض والنساء فامسك عن الكتاب وذكروا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به الى به فقال اكتب قال بنفسك غريبا ويلي نفعهما نصوب اشاره کړ پیغمبر اسلام به اسمعي الى فيه اشاره وکړه چاته خلتا اشاره وکړه الى فيه خلد پیغمبر اسلام تفقال نبی اسلام له اكتب لك فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه نوذ خلنا ما يخرج منه نوذ لسان الا حق مگر حق وذي نوذي مگر حق وذي زما د چانه د خلنا دلتا او صحابه او تابعینو نو هغه صحابه په ټیم کې دی به لیکل نه خدا لیکل هغه وخت کې ثابت او عموما داس نه و صحابه تابعین هغه بدا احادیث یادول ويأخذونه لفظا بيادول البته کتاب د صدقاتو یو لغون دي شي دا صحابه کرامو هغه لیکلی او لګ لیکل به کول عموما بده یادول کله چې زمانه د عمر ابن عبد العزيز راغله نو بیا عمر ابن عبد العزيز او ویریده علما وفات شو شيوخ وفات شو عمر ابن عبد العزيز ابو بکر ابن محمد ته ویریدا ولیکه هغه لیکل شروع کړه کتابت د علم دا شروع شو او د دینه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو نم کتابت دا معلومېدل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي بیا زمانہ چا ډېر احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه دي اوریدلي ما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم احد اکثر حدیثا مني ما نه د نبی اسلام احادیثو کې چا ډیر ندي اوریدلی یاد کړي ندي ما سوا د عبد الله ابن عمر دې زمانه ډیر یاد کړي ولی فانه کان یكتب وانا لا اكتب هغه لیکل او ما لیکل نشم کوم نه ځکه هغه زمانه ډیر یاد کړي امام بخاری امام ترمذی دا روایت دا نقل کړي دینه معلومیږي کتابت وو او کتابت زمانه صحابه کې وو عموما نو لګ امام بخاری یو وګد حدیث نقل کړي پیغمبر اسلام خطبه ویلې په مکه مکرمه یو سړیو د یمن نه هغه ته ابو شاه ویل ابو شاه هغه ورته نبی اسلام ته ویل اكتبه لیا رسول الله پیغمبر ماته ولیکم نبی اسلام ویل اكتب لیا ابي شاه ته دا خطبه چې دنو داولی معلومیږي کتابتو امدار امام بخاری مسلم نسائی امام احمد روایت نقل کړی دی علی رضی الله عنه نا تاسو کړی شو ایستاسو په نسبانه سے کتابو هغه ویل نه الا کتاب الله مگر دا الله کتاب و ما فی هذه الصحیفه
یو کتاب چې راوي سلا باغی کې احکام د دیت لیکلي ونا موږ لیکل نه کوله کتاب الله موږ سره موجودو او دغه احکام د دیت نو دغه آثار دغه اخبار دال دي جمهور علما د دین دا دلیل نیولې چې کتابت د علم تدوین د علم جائز دی او خاص کر په هغه صورت کې چې خطر د ذهاب د علم ضایع کیږي ختميږي دی وخت کتابت دا واجب صحابه سوچ صحابه ته چې دنو ډیر نږدې و هغه د دینه مستغنی نه و هغه په دې باندې عادت نه و ځکه هغه اعتماد په خپل حفظ باندې د دیو جنا علم تدیر توجه لکه سړی قران کریم یادای هغه د نبی له سلام احادیث مبارکه دا یادونه هغه نو ورسته زمانه تیر شو حافظي خراب شو د احتیاج کتابت ته موجود شو دا علوم احادیث مدون شو لپاره د ابقاء د شریعت د پاره چې دا شریعت دین باقی پاتې شي کدا مدون نشي دلته فرق مبتدعه به تحریف وکي تغییر به پکيو کې بیا دین محفوظه دا نه پاتې کیږي نو ځکه دا اول کلی شو وایا امرنا لا نكتب نبی رسول الله موږ ته ونی کې او شی لرده حدیث نه فهماو نو هغه به توران کړه ممکن دی دا نه مقدمه دا آخر الامر اباحت دی التوي چې ملک دې اوران کا غلي کلی چې کړیو یو نبی له سلام معنا کړي نه مقدمه دا آخر الامر اباحت دی یاد اده چې دا نه د کتابت د حدیث مع القران دا قران او حدیث دواله په یو صحیفه کې ملیکا په یو کاغذ کې ملیکا دا ملیکا خط بد باندې راشي قاری ته پته نه لګي دا قران کریم کې یو د حدیث کې یو دی یا منګ دریم جواب دا کو چې نفس کتابت دا محظور دا تقید د علم چې د نور اغله دی دا معنا دا سیده نفس چې نفس کتاب دا ممنوع او پات شو دا چې ته د علم نه یو حصہ شی لیکي دا منع نه و دی دا څه نه دی بلکې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی دلته په چا باندې امت ته په تبلیغ باندې چې اې دې امت ته چې دنو زما د دین ورسېږي ولو بلغ الغائب والشاهد غائب دي شاهد دي غائب ته ورسېږي چې دا نبی له سلام نسدي اوریدلې وی هغه ونی لیکي نو ته بسنګ ولګيږي دا تبلیغ بسنګ راشي دلته خو ذهاب د علم را دي اکثر احادیث ساقطيږي نو به قرون د امت ته بدا علم څنګه رسېږي دا په کتابت لیکلو باندې رسېږي او یاداره چې نبی رسول الله ته صحابي راغې دا ذکر وی چې نه د مقدم دا او آخر الامر اباحت ده نبی رسول الله ته صحابي راغې شکایت د سوء حفظ وکا حافظه می خراب ده حدیث نه یادېږي نبی رسول الله ورته سوې استعن بيمينک په خلاص باندې مدد وغواړه معنا لیکل وکا یا اكتب لابشا دا خطبه ولیکا نبی رسول الله والسلام کتاب لیکلو په صدقاتو کې په چا کې په دیاتو کې دیاتو کې دي کې لیکل کړیو پیغمبر علیه السلام نفس لیکلا دا ثابت دي اوایا باب دې په بیان د دې کې چې دروغ په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ اسم ګناه ده نبی علیه السلام باندې دروغ به سخت ګناه نه اوایا لقد كان لمنه نبي السلام وجه وجهته قرب ومنزله زمان نبی السلام د قرابت منزله زما مجلس د نبی السلام لیرو ولکن سمعت زما سماع د نبی السلام نه ثابت دا و دی وجنه د په سبب د قلت د سیمان نه بلکې د دین ویریګما چې خوف د وقوف الكذب نبی السلام باندې دروغ ونه ما دین ویریګما وایا بغیر د علم کلام الله تفسیر کې بغیر د علم د سرنشت کتاب الله تفسیر بدانه کې وایا چاچ ویلی په کتاب الله کې برای به مجرد رای فقط اصحابا
بلغ الثواب دا ثواب ته ورسید فقط اخطا چې حق ته ورسید بهم دا سړی خطا شو بیرای نو معنا دا رای چې غالب دي په ځلبانه سي دلیل په باندې قائم نوي او که هغه سړی وی دا رای مضبوطه کی په برهان دلیل باندې نو به دا جائز ده دا جائز ده باید داره چې ته تفسیر کې اهل لغت او تورشا لغتونه معلوم کا ناسخ و منسوخ په جنا سبب د نزول په جنا د دې بیان ته تفسیر ته ضرورت ده اخبار د صحابه او چې د مشاهده د تنزيل کړي دا صحابه او اقوال ته چې نو دا معلومي سنن درته معلومي کم کی سنن چې تب هغه بیان وضاحت د کتاب الله کړي هغه درته معلومي او مراد دار بیرایه فرای باندې کوي بغیر د چانا د معرفت د اصول د علم او معلوم ندي فروع ورته معلوم ندي موافقت د ثواب او موافقت من حيث لا يعرفه پی جننا کا حق تورثه دا غیر محمود ده دا غیر محمود نو معنا دا من تکلم چاچ خبري وکړي په قران کریم کې به مجرد رایه دا چې جنو الفاظ هم دارنګا معلوم ندي معنا باندې نه پیږي او د دې چې کوم د دې پوری علوم متعلق دي پاغي باندې دا نه پیږي علوم نه پیږي استنباط د احکام متن نشي کولای معنا نه پیږي په صرف باندې نه پیږي په لغت باندې نه پیږي په نحو معنی په دې باندې دا پیږي نه چې کوم علوم هغه محتاج بیان دي ته هغه باندې دا خبر نه دي وانزلنا اليك ذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون نو معنا دا چې دلته تو لګيږي سوچ او فکر وکړي اهل علم د دې بیان وکړي استدلال وکړي د دینه هغه علوم چې دې پر متعلق دي داغي سره بد دي تفسیر وضاحت کوي وړیر خلکو آسان میندل تفاسیر دي داغي معناګانی لیکلي وضاحت لیکلي هغه راوالي لندې ورته ګوري قلار هغه معنا کوي تار کی ترجمه ملاته ضرورت نشته نه دا جایز نه ده تا ته پته نه لګي فاتو حرسکم ان شئتما تا ته پته نه لګي انا په معنا د اين سره ده کانا په معنا د کیف سره ده دا وضاحت درته نه کیږي نو خلقو دوی وګور د ملایانو د خدای بي خو بازي ولته وي ان شئتما اين شئتم چې کوم ځای کې د خوخه کیږي هغه قبول وی کدبر وی شابه لګیاو شي لال سړی ځان غرق ک غرق نه ک تا علم نه کړی دا پته لګیږي نه یا د نبی له سلام حدیث بیانې وګوره دا اکثر مبلغین ناغي د فضل اعمال وای نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای وای کنه وای حضرت جابر رضی الله عنه عنها فرمای او قلت علم ده هغه ته عنه د عنها ضمیر معلومات ورته نشته چې ته تفسیر او ترجمه وکې ته بسنګ تفسیر او ترجمه کې ځان به ګناګار کې ځان به گمراه کې نو دی وجنه د ځان تفسیر او ترجمه مکو گمراه بشي دا مودودی ولې گمراه شو د دې وجنه چې بیچاره په فقہ کې سر قدری ویلې و نور علم نو کړي لیکن مطالعه دنیوي واغې وجنه په دین کې شروع کړل گمراه شو یونس رضی الله عنه دا ګناه کړي قوم نبی اجازه او تقدیر آدم علی السلام دا ګناه کړي دا وګوره ونه او قرآن الله نه اجازه انبیاء باندې تهمتونه ولګول لال چې دنو ګډوډ شو دا باندې کې دا ستاده پر گمراهی سبب دی علم دومره آسان نه دی چې دا علما دی ولګو سفرونه کې الله سکالو دول اسکالا هغه چې دنو تیری اوس علما واسانه کړي دول اسکالو لسو تیراول اوس یا تو تراوړي اوس له خلوي چې 2 کلو تیراوړي 2 کلو تراوړي دي 2 کلو مثال داسې دی لکه یو اصلي چرګوي چرګوړي یو پارمي چنن اگې کې نه ثواب بچو بس هوایا باو دې په بیان د تقریر د حدیث کې هوایا شابه ثلاث مرات دا محمول دے په حدیث محتم بشان باندې خبره محتم بشاوا نبی علیہ السلام بدری ذلی ذکر کولا دری ذلی یا معنی اعاد الكلام ثلاثا ذکر حاضرینو کې خل څنګه و بعض خل داسې واغي بسوچ نو فکر بنو بعض به ودو نبی علیہ السلام بدری ذلی خبره مکرر کړه چې ټولو ته خبره معلومه شي
دا ود کېدل دا د خول سپین پټکی سره تعلق نه لري تور پټکی والا ود کېږي وایا باب فی سرد الحديث باب دې په بیان د تتابع او توالی استعجال په حدیث کې وایا یا ربط الحجرت مرتين ندا خبر چې دین دا دو ځلې وکړه خای ابو هريره مخاطب حضرت عائشہ رضی الله عنها ور تصدیق د حدیث د پاره د ما تصدیق وایا صلات هذا تحديث نو فارشو قد فرغ من التحديث وقام وایا اتعجب نو کړي مراد نه ابو هريره د حدیث سرد حدیث کې سردن چالا کې وایا احصاو نبی علیہ السلام مدا سے بیان ولا کداغي حروف د شماري لوي نو عدد د کلمات حصا نو تشمار له شواغي لرا احصاو اشاره کې نبی علیہ السلام مبالغه کولا پته رسول کې او پته ان کې آرام باندې نبی علیہ السلام دا بیان ولا وایا وصبح معنا في المنز کولا وایا لردت على ابو هريره باندې دا تحديث د دې په استعجال چالاکی باندې وایا پر لپسې به حدیث نیول سردکم مثل استعجالکم لکه تاسو چې چالاکو دا سی پیغمبر اسلام نه ویلي بلکې آرام باندې ویل وایا باب دې په بیان د احتیاط بکې پچا کې فتوا کې فتوا چې ورکې نو فتوا کې ډېر احتیاط کوي ځکه فتوا بنا د په احتیاط باندې وایا نبی له سلام نه کړی د غلطاتونه هغه مسلې غلطینا چې کله په دې کې سړی غلطيږي فرسن رکوبن وشاتن حلوبن مرادنا هغه مسائل مراد دي چې هغه کې علما غلطيږي نو دی وجنا یا هغه مسائل چې غلط شي هغه نشر او فتنه راوځي ولدین من کړي ځکه دا نافع په دین کې نه دي دین کې فائدہ نه رسي د دې نشر راوچتيږي همدارنګه چې نو فتنه ته نه چې نو دا راوچتيږي وایا من افتي بغیر من کان اسم علی من افتاه چا چې فتوا بغیر د علم نه ورکړه ګناه په هغه چا باندې دا چا فتوا ورکړي دا معنا دا څوک چې واقع شو په خطا کې په فتوا د عالم باندې ګناه په دې عالم باندې دا د دې عالم باندې هغه صورت کې چې خطا په محل د اجتهاد کې وي او یاد ده کله چې دا واقع شي د اجتهاد درجه تر رسیدل نه ده اسم علی من افتاه چا فتوا ورکړي دا ګناګار دی په فتوی د عالم باندې وسړی خطا کې واقع شو ګناه په دې باندې نشته دی بل اسم سړی باندې ګناه نشته ګناه په دې عالم باندې دا په هغه صورت کې چې کله دی اجتهاد کوشش نه دی کړی او که اجتهاد کوشش وکړو هغه نه بعد یقیني موقعیه مو کوشش کو خطا شو به ګناه په نشته اسی ته پوښتنه نه وکي یا ملا ان باشد کې چب نه باشد داس جواب ورکړي دا څه مکو تاسو نو وشو مسئله تحقیق کا معلومات کا بل چانه معلومات کا نه غینه بات ورکا جواب دا سمویا تردا مو شرم نه کا جواب دی ورنک غلط شلی ته ګناګار سړی خلاص د ګناګار سړی خلاص دی چې فتوا دی غلطه ور اوایا علا من افتاه چې عمل په فتوا د جاهل باندې وکړه نو ګناه په امی باندې نشته چې دی فتوا د استفتاء چې نو جاهل سړی کړي دا سړی چې نو جاهل دی په صورت د علماو کې دی لیکن دلته ګناه په مفتی باندې دا چې چا دا فتوا ور کړی دا
ومن اشار چا مشوره وکړه پرور باندې به امر یال ان الرشد فی غیره بغیر دین هدایت ده فقط خان او خیانت وکړه وایا نو لفظ حسین ابن علی ذکر کړی نه دی حسن ابن علی وایا چا درنه طلب د علم وکنو من باندې کې خیب ورتا وایا یوم القیامت مراد نه علم نه ما يحتاج الیه سائل مراد په امر نه کې یا پټواله وک په چا باندې په عدم جوابانه ی منع وکړه د کتاب چې دنو هغه وکړه نو اول جما داخل بکړی شي په پم کې لجام زکه دا په خله چې کوم دا زیاده علم دی زیاده خبرو دی نو دا تشبیه ور کړی دا چې دلته چې دنو په پم د داوی کې هغه کې واجب واچول شي هغه باندې کولای شي نو د دې تشبیه ور کړی بل جامع من النار زکه عالم شاندار دا بدعوت حق ته ور کیا دا علم دا لازم التعلیم دی یو کافر سړی دی هغه تانه تپوس کوي دا منسنګ حکم سورکات وکما یا حدیث عهدن دی د تعلیم د صلات نه حاضر شو وقت دی یا تانه فتوا والی په حلال او په حرامو کې تک ورته خینا دی وکی الجما تا تبد اور واجب په ورځ قیامت کې واچولې کتانه تپوز نوافل د علوم کې غیر ضروری ناغه پروا نشته نه یا ته نبی له سلام نورو کا بشرو ورته د خپل چکر لگاوا تا دې سره سکار یا نه تانه تپوز کوي د داسې مسائلو چیرې د جد او د نکو د نیا د دې په میراث کې څومره کېږي ضرورت درته نه وي حلال د حرام وباسه نه کوي تانه تفوس کوي چې آیا ز اتیان مرئه ته په دبر کې وکم غون کم ته ورته چې دینو ځان غل کې دا ورته خې چې مکوا د حلال او د حرام خبره ده د جایز ناجایز نه د حل د حرمت خبره ده یا ضرورت الدين هغه تفوس نه کوي تنوي ول جمتا تبلجام واچول شي پرد د قیامت کې او کنوافل وی علوم غیر ضروری وی نو بیا پروا نشته وایا باب دې په بیان د فضیلت د نشر د علم کې چې علم خور کدا فضیلت ده وایا تسمعون العلم مني تاسب علم انتم تسمعون ويسمع منكما یا يسمعون ويسمع من يسمع منكم رول بشي ممن د اغه چانا نو يسمع منكم چې هغه اوري تاسونا یعنی حلم جرا عفا علیکم لازم دې پتا سبحانه چې تاسو علم زکی زمانہ تاسو ورسوي هغه چاته من بعدکم هغه به ورسي هغه چاته چې من بعدکم حتا تر دې پورې چې نشر د علم رشي علم خور وایا نظر الله عمران الله تبارک وتعالى دې تر تازه دلري عمران هغه سره سمع منا حديثا چې زمانه یو حدیث واوري فحفظه اغیات کی الله دې دا سره تر تازه لري نظر حسن ته ویل کیږي رونق ته چې دې ویل کیږي بهجت ته دې ته ویل کیږي دا یو منزله د پچا کې په دنیا کې نعمت دې پچا کې په آخرت کې رونق چې کوم دې نظر الله نعمت ته ویل کیږي نبی له سلام دعا کړې دا الله دې تر تازه لري هغه سړی چې سایه کوي په نظارت د علم کې په تجدید د چا کې سنتو کې معنا در دعا دې تشریح په نظارت باندې هغه نعمت او باجت او تازه کی باندې نو تازگی باندې دې دا سړی الله تر تازه لري سمع منا حديثا ما نه یو حدیث وری فحفظه هغه چې د آیات کې یو معنا دادا الله دې واغوندي دې لره نظرته الله دې خیاسته کې دې لرا تر تازه دې کې دې لرا یا معنا الله دې ورسیدا نظرت د جنت نعیم د جنت نظارت د جنت خیس والد جنت دې الله ورسي ولقبهم نظرة وسرورا دا نعمتونو د هغه د دې مخ کې هغه بهجت تازگی هغه خوشحالي چې دنو دا ملاويږي هغه خوشحالي څه کېږي هغه ملاويږي نو بیا نبی رسول الله حتا تر دې پورې وبلغه ورسي بل چاته فرب حامل فقه ډیر واره حامل د فقه وی
حامل وی فقه یو فقه وی ولكن يبلغ الفقه دا فقه ترسید ورسید دا فقه الى من اغچاتا هو افقه منه چاغ افقه وی لدینا فل فقه وی لیکن دا سړی ورسید دا فقه اغچاتا افقه منه د دینه افقه دی وی رسولا هغه تن استنباط د احکام کوي خدا قدرت لري چې د دینه استنباط چا د احکام کې د حامل د فقه هغه تن استنباط د احکام کوي فرب حامل فقه کله حامل د فقه غیر فقه وي خو ثواب دې ته د نقل ملاويږي ورب حامل فقه او ډیر واري حامل د فقه چې دینو هغه څنګه وي ليس بفقيه هغه فقيه نوي حامل د فقه هغه فقيه نوي خو لیکن دې ته دا نقل چې بل چاته وکي دا ثواب ورته ملاويږي ثواب نه ملاويږي فائدہ د نقل ملاويږي کله کله حامل د فقه وي هغه فقه وي افقه نوي نو دا غسات یاد کی دا هغه چاته ورسي چې د دین افقه وي هغه تن استنباط د احکام کوي الا من افقه نو دی کې نبی رسول الله اشاره کوي فائدې د نقل تا داعی د نقل تا رب حامل فقهنا دا دلیل دی په دې باندې چې دلته کراهیت د اختصار د حدیث باندې معنا دا چې حدیث بیانوا چې څنګه اوردل دا بیانوا دا څه په نه په استنباط نشي کوله بل چاته نقل کاغه به استنباط د احکام وکي هغه به تب فقهي هغه به فقهي وي بل سړی به افقه وي هغه به استنباط وکي خدا نقل کې ته شریک شوي دا د نقل ثواب به تا ته ملاوي وایا واخير من حمر النعم مراد نو خان دي ځکه بهترین مال د عربو دا او خان استاد پر دا بهتر دی د او چې هتاپ سبب د هدایت ستابانه تا وجنه یو سړی ته هدایت میلاو شي دا د سروق او خانو نه بهتر نوایا اے بني اسرائیل نه حدیث نقل کو کنه نقل کو روایت نقل کې کنه نبی صلی الله علیه حدیثو بیانو کې بني اسرائیل نه رښتیا نه درو نوایا مراد دا دے رسخت پا کذب کې نه ده معنا دا رسخت پا تحدیث کې ده عنهما معنا دا چې دلته اشاره دی ته دا چې کله بعد د مسافې د وجنه مسافه ډیره تیر شوی طول د مودې د وجنه زمانه د فترت راغله په مابین د زمانه د نبوت کې د دې په مابین کې ولا حرج نشته خو ماغه صورت کې چې دروغ نوي ذیقت په تاسو باندې نشتا کوشش وکي اس ګناه کې واقع نشي حرام کې دا واقع نشي حرج په معنا د دروغ سره ده ځکه حرج د کوتل له ادا الى عذاب الله د الله تبارک وتعالى عذاب ته د مبذکی کی چاغه حرج ده اطلاق د اسم د مسبب شوی په چا باندې په سبب باندې رسخت په دروغ کې نه ده معنا د رسخت نبی له سلام په تحديث عنهم ورکیا دا احادیث چې جنو دا نقل کویا اگر کا وخت ډیر تیر شوی ده تحقق د صحت د نقل د اسناد نوي د بعد د مسافه دول د مدي په خلاف د حدیث د پیغمبر اسلام نه هغه نقل بغیر سند نه جایز نه لري کبني سریلو خبره کوي وخت ډیر تیر شوی دی د مذهب سره ټکراو نه لري بیانوا کله مذهب د دین سره ټکراو لري بیا هغه بیانوا ما نبی له سلام نه هغه خبره نقل کوي چې سند سره ثابت وي تثبت سره ثابت وي وایا ما يقوم ما نافيه الا الى عظم صلاه مراد عظم تهجد مراد دي وان كان بعده فهي صلاه فجر تن مراد دي نو ذکا نو نبی علیہ السلام بیان حدثوا عني ولا تكذبوا علي دروغ بنوي ذکا دی روایتونه دا معلومیږي پاتې شو بني اسرائیل کې سند معلوم نه دي چې کرته سند ته ضرورت نشتا خو لیکن ټکراو نه لري د دین سره بیا بیانوا نبی علیہ السلام حدیث بغیر تثبت او سند نه بیان وایا طلب د علم دین کې لغیر الله د الله نه ما سوا نو دا تا اجر ثواب دا نه ملاويږي ځکه ورس راضي درته وایا
طلب د رضا د الله په معنی کې چې علوم دینیه دي وایا لا يتعلمه دا حال د یا صفت د علم د پار الا ليصيب به عرضا من الدنيا متاع د چا د دنیا حظا ومالا او جاها مرتبات ملاوشي مال لا تملاوشي وایا عرف الجنه من دبن کی دا سړی بوی د جنت رائحه د جنت دا مبالغه د په تحریم د جنت کې ځکه چې بوی ملاو نشي تا ته نور رسیدې ورته نشي یا محمول په دې باندې دا مستحق ده دا سړی چې دا داخل نشي اولا بیا بلا تبارک وتعالى امر وکي لکه په شان د دې مثال د اصحاب الذنوب ده كلهما چې کله په ایمان باندې ملشي ابتداء بداخليږي نه اخر الامر به جنت ته داخل شي آیا باب دې په بیان د قصص کې تذکیر کې په وعظ او نصيحت کې آیا لائق وعظ بن کئی مگر امیر بے کئی مامور بے کئی یا مختال متکبرہ وعظ بن کئی مانا دا دے دا عمرہ دی با خود بھی ویلے وعظ بے خلق تذکیر بے کولا دا با کئی یا با مامور چه باچا ادری بیت خطیب شی یا محتال آغا سڑے چه خپل زان دی دا پارا ادری بغیر دینا چه امر ورطا شویل طلب الریاستی نو دی وجنا دا پدی بانے تکبر کئی لوی کی طلب دا ریاست دا پارا کئی نو مناسب دارے چې دلته واس خلق ته وکي چې دنو د امیر واس خلق ته وکي دا وظیفه د امام دا خطبه په خپلوي یا شان داده نائب بچی د خپل ودري او هغه سوګه چې نه امام دی نه نائب دی هغه خطبه کوي واعظ او نصيحت خلق ته کوي دا متکبر دی دا د ریاست د پاره کوي بلکې هغه قصاص او وعظ وعد ولر مناسب نه دی قصي مگر په امر د امام باندې کني دا په متکبرینو کې داخليږي ځکه امام په مصالح خلق باندې خپيږي نو دا منصب هغه خلق په ضرر پیدا باندې خپيږي په خلاف د هغه چانه چې خپل ځان او درولې دي د دې ضرر ډېر دی د پیدې نه ځکه دا تکبر دی دا ریاده لوی د دینه بزان سات وایا بعض الذين دي پټېدل د بعضنا دورا د وجنا د برمنټوب د وجنا د جامع عقل ومن صوب اخره بل شان ورسته بنا سودي د پاره چې برمنټوب د وجنا د داغې نه پټ شمه وایا ما كنتم تصنعون سوال ذکر سره د علمنا ذکر نبی صلی الله علیه وسلم دې د پاره چې جواب ورکړي به ما اجابهم چې دا جواب د دې نبی صلی الله علیه وسلم دا مرتب شي د دې په حال او په کمال باندې ذکر تاسو ته نو نبی صلی الله علیه وسلم ته معلومه چې دې قرات نه وایا من امرتو چې ما ته حکم کړی شوی دی اشاره دی قول باری تعالی تر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وایا ليعدل ليسوي بنفسه الشريفة فينا تواضعا من تكين سدا وایا ثم قال ثم اشار بيده هكذا فتحلقوا وشاب حلق الشيء وایا غیر نه پیجندل غیری ما سوا لزمانہ لعلو کان ذلك لظلمة الليل تیارش پوا یا ابو سعید خدری دے فلو کان قریب منه پیغمبر اسلام ته نږدې وو وایا اے سعلیق جمع سعلوق د درویش فقراء ته لکی مهاجرون بالنور التام یوم القیامه نور التام کامل وې دي کې اشاره د نور د اغنیا او دا بتام نبی ذکر نبی صلی الله علیه وسلم وی من احب اخرته اذر بدنیاه ومن احب دنیاه اذر باخرته نو دی وجنا سوچ خوخی اخرت دنیا کې بدی چې دنو ضرر دنیا کې اذر بدنیاه ومن احب دنیاه اذر باخرته دنیا مینا محبت حضرتن نوتل نو تا تب چې دنو اخرت اغي مینا محبت تا ته نه ملاويږي نو دی وجنا نبی نے فاثر ما يبقي على ما يبني دنیا فانی د اخرت باقی ده نو باقی غره کچ اخرت ده په فانی باندې چې دنیا دا وایا مطلب دنیا ته ضرر رسے اخرت بده چې دنو هغه تا ته چې دنو محبوبي
که دنیا دی محبوب کړه آخرت بچی دی نو هغه ضرر وي بو وایا سبا منتن مراد دی وایا اربع من الرقاب وایا فرفعت رأسي الارض فاذا عيناه تهملان سترګې د پیغمبر علیه السلام تسیلان به دمه د اوخ کو نه چینو دا بيدلې اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام